أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. او هر کله چې واغسته منګه ستاسو نه کلک لوز چې نه به تویوئ تاسو ویني د یو بل نه به وباسئ تاسو یو بل من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون حال دا دی تاسو ګواه وئ په دې خبره باندې ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه خلق چې تاسو وجنئ یو بل وتخرجون فريقا منكم او باسي یو ډله ستاسو نه د کورونو خپلو نه تظاهرون عليهم چې تاسو یو بل سره مدد کوئ د دوی خلاف بالاسم والعدوان په ګناه کې او په ظلم کې وإن يأتوكم أسارى او که چېرته راشي تاسو ته قیدیان تفادوهم نو تاسو فدیه او جرمانه ورکوئ د هغوی طرف نه وهو محرم عليكم إخراجهم حال دا چې حرام شوي دي په تاسو باندې ویستل د دوی افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان راوړئ په بعضې کتاب باندې وتکفرون ببعض انکار کوئ کفر کوئ د بعضې نور نه فما جزاء من يفعل ذلك منکم نو څه ده بدله د هغه چا چې کوي دا کار منکم ستاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی په ژوند لنډ کې ویوم القیامت او پر ورځ د قیامت یردون الی اشد العذاب دو به واپس کړی شي سخت عذاب ته نه دی الله پاک ناخبره د هغه عمل نه چې تاسو کوئ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة دا کسان دي چې دوی اخیستی دی ژوند لنډ ژوند د دنیا بالآخرة په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نسبک بنه کړی شي دون عذاب ولا هم ينصرون او نه به دوی سره مدد وکړی شي مخکې آیت کې هم دا خبره کړې وه چې تاسو د الله پاک سره لوزونه کړي وو ای بني اسرائیلو او ای یهودو لیکن په هغې باندې تاسو ټینګ پاتې نه شوئ هغه لوزونه تاسو مات کړل اوس د هغې نور تفصیل بیانوي چې هغه دوی څه لوزونه کړي وو چې هغه یې مات کړي وو نو په تورات کې د دوی سره دا وعده شوه او دا مضبوط لوز د دوی نه اخیستی شوی چې تاسو به یو بل وجنئ نه او یو بل به د کورونو نه وباسئ نه تاسو په دې خبره باندې ښه اقرار وکړو او ښه ګواه وئ په دې باندې چې دا حکم په تورات کې شته بیا هغه تاسو مات کړه د هغې خلاف وکړو په بعضې باندې عمل وکړو او په بعضې باندې عمل تاسو پرېښوده کفر وکړو تاسو د هغې نه نو هغه خپل کسان چې وو د خپلې ډلې خلق یهودو هغه به تاسو وجل د خپلو کورونو نه به تاسو هغوی ویستل او د نورو خلقو مدد به کوو د هغوی خلاف په ګناه سره په ظلم سره دا حکم تاسو ونه منه تاسو ته وی چې یو بل به وجنئ نه او یو بل به د خپلو کورونو نه وباسئ نه نو په هغې باندې تاسو عمل ونه کړو تاسو یو بل ووجله هم او یو بل د کورونو نه هم ویستله او بل عمل چې و نو په هغې کې د دوی د دنیا فایده وه نو هغې باندې عمل وکړو هغه دا و چې قیدیان چې ستاسو دي هر ځای کې چې چا سره او ستاسو وسي نو هغه به راخلاصوئ نو په دې باندې دوی عمل وکړو د هغې دپاره به یې چندې کولې د قیدیانو دپاره
او هغه به یې چې راغونډې کړي دا پیسې، نو څه به یې پکې ځان ووالي او څه به یې په هغه فدیه کې ورکړي، جو هغه دغه به ترې قیدیان به یې راخلاص کړه. که چا به تپوس ترې وکړو دا ولې تاسو خو د خپل ملګري خپل یهود دا وجنه یې هم د کورونه هم وباسئ او بیا د دوی په ځای باندې فدیه هم ورکوئ. دا ولې؟ نو دوی به وایي چې موږ ته په تورات کې دا حکم دی که نه چې زموږ قیدیان چې چېرته دي هغو به تاسو آزادوئ. نو موږ هغه آزادو که نه، دا زموږ وروڼه دي، صبیان دي، موږ پرې زړه خوږېږي. نو خدای پاک وایي چې په بعضې کتاب باندې تاسو ایمان لرئ او په بعضې باندې کفر کوئ. نو څوک چې دا کار کوي نو د هغه بدله دا ده چې په دنیا کې به هم ذلیله یا په ورځ د قیامت به هم ذلیله او عذاب ته واپس کیږي، سخت عذاب ته. الله پاک د دې اعمالو نه ناخبره نه دی. اوس د دې واقعه اصل کې دا ده چې په مدینه منوره کې د یهودیانو دوه ډلې اوسېدې، یو بنو نذیر بل بنو قریظه. د دوی په خپلو کې اختلافات وو. بله ډله چې وه هغه بنو قینقاع وو، نو دا د بنو نذیرو سره ملګري وو. بیا دا یوه ډله چې دا بنو قریظه د یهودو، دا بیا د اوس قبیلې سره دوستانه وه. اوس چې وو نو عرب وو، وروستو چې بیا انصار ته جوړ شوي دي صحابه کرام هغو سره. بله ډله د بنو نذیر چې وو هغو ملګرتیا چې وه او دوستانه هغه د خزرج سره وه. دا هم خزرج هم عرب وو، انصار مدینه وو. نو د اوس او خزرج په منځ کې به جګړې وي، نو دې یهودو به دا راپارول او دوی ته به وي چې تاسو کوئ جنګ کوئ، موږ ستاسو په شا باندې ولاړ یو. پیسې به یې هم ورکولې او بیا به یې د هغې په عوض کې د هغو نه باغونه ځمکې دا قبضه کولې. تر دې چې هغه اوس او خزرج والا چې وو نو هغه ډېر زیات غریبانان شو او د دې وجې نه د خیبر او نورې علاقې چې دي هغه د یهودو په قبضه کې ورغلې، د دغه اوس او خزرج د قبضې نه ووتې. نو نور خلق یې په جنګ اخته کړي او ځانه به یې تماشې کولې. نو دغسې خلق په هر زمانه کې اوس هم دغه شانتې خلق شته چې هغه مسلمانان جنګوي، خپل قوم چې دی هغه جنګوي، تماشه یې کوي. ځکه چې د بهر نه بیا چې کوم دی هغه پیسې میلاویږي، دغه شی نه یا پیسې ختمیږي. نو په دې مابین کې چې کوم دی چې کله د اوس حمله وه په خزرج باندې، نو هره فرقه د یهودو به د خپلو دوستانو سره چې کوم دی هغه ملګري وه. نو بنو قریظه به د خزرجیان چې و دا به یې وجل او بنو نذیر به هم وجله او د هغو دا بله ډله چې وه نو هغو به هم دغه چل کوو. دا خپل یهود چې دي چې د دوی نسبیان به وو، خو چې جنګ به شو د دغه دوو ډلو، نو دا بل طرف ته یهود چې وو هغو به هم د دې عربو په مرسته د هغه خپلو یهودو سره وجنګېدل، هغه به یې د کورونه وویستل، هغه به یې ووجله. نو مالونه او سامانونه دا به یې لوټ کړه. او حال دا و چې په تورات کې دا حکم چې تاسو به یو بل هغه د کورونه هم نه وباسئ او تاسو به یو بل وجنئ هم نه. لیکن چې یهودیان به د دوی قید ته راغله نو د دوی دوستانو به ونیول، لکه جنګ خو به د هغه خپل دوستانو سره دوم کو که نه، نو هغه دوستانو به چې جنګ وشو دغه یهود به یې راونیوله، قیدیان به یې کړه. نو دې یهودو به خپلو دغه دوستانو له پیسې راجمع کړې، دا زموږ یهودي دی او د قید نه موږ خلاصو دی. نو دغه ملګرو به ورته ووایي چې دا پیسې تاسو واخلئ، زموږ کس پرېږدئ. هغه ووایي دا څنګه چل دی، اول خو تاسو زموږ سره مدد کوئ، د دوی سره جنګېږئ او د کورونه نه وباسئ، او بیا چې کوم دی وروستو بیا وایئ چې را پیسې واخلئ دا زموږ خپل دي پرېږدئ، قید کې موږ نه پرېږدو. نو دوی به ورته وایي چې دا زموږ نسبیان دي که نه، په دوی باندې موږ خفه کېږو. او بل دا دی چې په تورات کې موږ ته حکم دا دی چې تاسو هغه خپل کسان چې دي چې هغه ستاسو یهودي نسبیانې هغه چېرته په قید کې نو هر ځای کې چې خو تاسو به پیسې ورکوئ هغه به راازادوئ. دا موږ ځکه راخلاصوو که نه. نو په مدینه منوره کې دغه اوس او خزرج دا جنګونه چې دا د 6 کال نه یا 3 کال نه د دې نه روانو او هیڅ صلح چې کوم دی هغه کارآمد پکې نه وه. هر کال به دا جنګونه تازه کوله او
نو په یو موقع کې دا خزرجیان چې دي دا کمزوري شو، نو دوی مکې ته د قریشو نه د مدد غوښتو دپاره لاړل. نبي علیه السلام ورته په مکه کې د اسلام دعوت ورکړ. نو دوی خپلو کې ځانه مشوره وکړه چې موږ کوم کار له راغلي و د هغې نه دا کار غوره دی، دا سړی موږ ته د ایمان دعوت راکوي، راځئ په ده باندې به ایمان راوړو، کېدای شي چې د ده په وجه باندې زموږ صلح او جوړ جاړی راشي. نو ایمان یې قبول کو او بیا دغه شانتې وشوه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، بیا مدینې منورې ته لاړه، او د هغې نه مخکې صحابه کرام یې ولېږل، د اسلام فضا جوړه شوه، دوی په خپل منځ کې بیا رونه شو. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو وګرځېدئ د الله په نعمت باندې رونه. نو یهود د عیسی علیه السلام د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې په اول کې حضور مسلمانانو، نو هغوی به په دې حکم باندې عمل کو او زمونږ امت ته هم دغه حکم دی چې چېرته قیدي نو هغه به ازادوئ، مسلمان د نورو مسلمانانو لاس رسي نو خامخا به اخلاصي ازادۍ به د خپل طاقت مناسب اعمال به لګئ او په هغې کې به کوشش کوي په هره طریقه چې خو هغه به ازادۍ کافرو ته به نه حواله کوي. او نن سبا چې کوم دی هغه خبره الټه ده، نن خپل سړی هغه راونسي او بل لی ورکړي، په هغې باندې پیسې واخلي. مسلمانان چې کوم ډېر مسلمانان د کافرو په قید کې دي، هغې باندې پیسې اخیستلی کېږي او ځي هغه د کافرو په قید کې. نو دا بعضې چې کوم دی بعضې کارونو باندې هغو عمل به کوو خو د خپل فایدې دپاره، او کله به چې څه مالي فایده پکې نه وه نو بیا به هغه کار نه کوو. دغه شان اوس هم مسلمانانو کې دغه شی دی چې کله څه مالي فایده پکې وي نو بیا ښه ده، او که نه وي نو بیا چې کوم دی په هغې باندې عمل نه کوي. اصل کې خبره دا ده چې نبي علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو مدینه کې دغه درې قسمه یهودیان اوسېدل، بنو نذیر، بنو قریظه، بني قینقاع. نو بنو قریظه د قبا نه شاته او بنو قینقاع چې هغه د مسجد نبوي په خوا کې یو بازار دی هلته اوسېدله، او بنو نذیر چې هغه لږ اخوا آباد و. نو نبي علیه السلام د هجرت نه وروستو سمدستي د دوی سره صلح وکړه، تاسو به موږ ته څه نه وایئ، موږ به تاسو ته څه نه یو. نو دا ځکه چې د نبي علیه السلام اصل هدف شو مشرکانو، د دې لپاره چې دوی هغه جنګونه سیوا نه شي، دوی په نورو جنګونو کې وننخلي. مسلمانانو دا معاهده ځکه کړوه. نو د ټول نه غټ دشمن چې دی هغه به غټ دشمن هغه به مخکې کوي، دا طریقه ده، او بیا دا واړه چې کوم دی هغه به رسو کوي. نو په دې کې خو د اوس او د خزرج دا جګړې چې دي هغه خو د اسلام په وجه باندې ختم شو، ځکه نبي علیه السلام راغی، صحابه کرام، نو هغو هغه فضا صحیح شوه، د هغو منځ کې جوړ جاړی راغی. نو یهودیان چې وه په خپلو علاقو کې په آرام باندې اوسېده، خو چې کله د بدر غزا وشوه او نبي علیه السلام غلبه بیا مونده په دې مشرکانو باندې، نو یهودیان ویرېده دا پیغمبر په موږ باندې غالب شي، نو ورانه شروع کړو، سازش شروع کړو. او مخکې به چې کوم دی عربو ته دي مشرکان ته به وي، د مکې مشرکان دوی ته چې د آخري پیغمبر زمانه نږدې ده چې هغه راغی، نو موږ بیا تاسو داسې قتلو لکه د عادیانو او سمودیانو په شانتې. خو چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی دوی ته پته ولګېده چې دا خو د بني اسرائیل نه دی، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې نه دی، بلکې بنو اسماعیل دی. نو بس هغه مخالفت شروع کړو، نو دا سازشونه شروع کړو. دا د باطل پرستو خلکو دغه طریقه چې حق لا نه راغلی او زه د حق ملګری یم، چې کله ورته پته ولګي دا حق دی نو بیا کوم دی د هغې نه ځان وباسي. نو نبي علیه السلام دوی ته وایي تاسو قلار شئ، د دې ورانې مه کوئ، سازشونه مه کوئ، او کوئ نو بیا به هغه حال کوم چې په بدر کې د مشرکانو وشو، او یا کسان سرداران د هغو نه مړه شو د مشرکانو قریشو، او یا هغه قیدیان کړي وو. نو دوی ورته وایي ته دوکه کېږه مه، نبي علیه السلام ته وایي هغه قریشو سادهګان خلق وو بې تجربې، هغو سره تاسو جنګ وکړو، تاسو پرې غلبه بیا مونده، خو موږ هغسې نه یو، که زموږ او ستاسو جنګ راغی نو بیا به تاسو ته پته ولګي. نو په دې منځ کې یو مسلمانه ښځه وه، د بنو قینقاع په بازار کې یو دکاندار سره هغه ناسته وه سودا کوله، یو یهودي راغی او لنګ چې کوم دی هغه د شاته نه د هغې وتړه،
هغې ته پته نه وه کله چې پاڅېده نو شاته نه ښکاره شوه نو ټولو یهودیانو هغه چغې کړې ویې خندله نو په دې کې یو مسلمان بهر تېرېده جو هغه چې راغی دا حال یې ولیده نو او سمدستي هغه یهودي قتل کړه قتل یې کړه جو هغه نور یهودیان راجمع شو بازار د هغو دغه مسلمان یې شهید کړه نو نبي علیه السلام چې خبر شو نو په دوی باندې حمله وکړه نو دوی محاصره کړه نو په دوی باندې روب راغی سره د دې نه چې ډېرو لیکن روب پرې راغی نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې هغه رئیس المنافقینو نوی اسلام یې راښکاره کړی او نور خو هغه په زړه کې منافق کافر و نو دا سوال زاری او منتونه دا وکړو نبي علیه السلام ته وایي چې زما د وجې نه دو پرېږده نبي علیه السلام د هغه لحاظ وکړو خو شرط دا دی چې دوی به د دې ځای نه وځي دا مدینه به پرېږدي اوسېږي به نه ویسته دغه ځای نه نو په دغه طریقه باندې ذلیله شو دوکانونه باغونه کورونه بازارونه دا هر څه پاتې شو بیا وروسته خیبر او شام او دې علاقو ته لاړم بیا چې کله د احد غزا وشوه نو نبي علیه السلام د هغې نه وروسته بیا څه مسله وه یو مسلمان قتل کړی و په غلطۍ باندې او د هغې دیت جمع کول پکار و نو بنو نظیر چې کوم دی هغه خو د دوی حلیفانو یعنې قسمونه یو بل سره کړي وو معاهده وه چې موږ به د یو بل خیال ساتو یو بل سره به نه جنګېږو مسلمانانو د یهودو دغه معاهده د یو بل سره کړو او که چېرته څه منځ کې مړي بړي وشي د هغې دیت به په شریکه باندې راجمع کوو د بهر نه چا حمله وکړه د هغې خلاف به موږ ټول جنګېږو نو نبي علیه السلام په دې بنو نظیرو پسې لاړ چې موږ له پکې څه پیسې راکړئ یا قرض راکړئ نو دوی ولګېده مشوره وکړه وایي ته کښېنه دلته موږ راځو نو یو کوټه وه د هغې په ویښ کې کښېنه او لاړ دا کوټه باندې د پاسه چېرته د جرت د پل پروت و مشوره وکړه دا پل به د پاسه نه ګزار کړو خلاص کړو په دې کې نبي علیه السلام ته وحی وشوه چې دا کسان ته وجدي شهید کړي دي او بل روایت کې راځي چې یو مسلمانه ښځه وه هغې ورته خبر ورکړه چې دا کسانو مشوره کړه نبي علیه السلام دغه ځای نه پاڅېده واپس لاړ صحابه کرام یې ځان سره ملګري کړه او په دوی باندې حمله وکړه نو 6 یا 8 ورځې یا 15 ورځې دوی محاصره و بیا فیصله په دې باندې وشوه چې دوی به د مدینې نه وځي او د یو اوښ په مقدار باندې سامان به د ځان سره وړي د دې بیا تفصیلي قصه چې دغه سورت حشر کې بیا راځي نو هغوی خپل کورونه په خپلو لاسونو باندې ونړول او دروازې هغه یې ترې وویستې څه سامان چې کوم دی هغه یې په اوښانو باندې هغه ویوړل او بیا چې 4م کال د هجرت راغی نو خندق غزا وشوه نو په هغې کې دا بنو قریظه چې کوم دی هغو خپله وعده ماته کړه د مشرکانو ملګرتیا شروع کړه نو د خندق نه وروستو چې هغه غزا شروع شوه نو نبي علیه السلام بیا په دوی پسې ورغی دوی محاصره کړه نو په قلعه کې بند شو نو سعد بن معاذ رضی عنه د دوی دغه دوسو نو دوی دا فیصله وکړه چې دا سعد بن معاذ رضی عنه چې څه فیصله وکړي موږ قبلو هغه موږ ته منظوري نو سعد بن معاذ رضی عنه چې کوم دی د هغه دا یو مټ لګېدلی او په غشي باندې د هغې نه وینه روانه وه هغه وینه چې کوم دی په کومه خیمه کې شو نو هغې نه وتې وه بلې خیمې ته تلوه دومره وینه ته تلوه او خدای پاکه ما تر هغې پورې مه وژنې چې تر څو پورې دوی ذلیله شوي دی او که دوی د بیا د دې یهودو د جنګ اراده یې نو ماله ژوند راکړي او که د دوی اراده نه وي او دوی ذلیله شي او کمزوري شي نو بیا زما شهادت قبول دی دا دعا یې کړوه نو سعد بن معاذ رضی عنه چې کوم دی هغه راغی او د دوی په منځ کې فیصله وکړه وایي تاسو ته قبوله ده زما فیصله هغه ویاو هغه خیال دا و چې دا زموږ دوست دی زموږ په حق کې فیصله وکړي نو هغه وی نبي علیه السلام ته وی د دوی چې کوم ځوانان دي دا ټول دي ووجلی شي ماشومان زنانه د هغې نه د وینځي غلامان جوړ شي زما دغه فیصله ده نو د هغه نه به یې راکوزول د قلعه نه علي رضی عنه مقداد بن اسود رضی عنه دا صحابه کرام نبي علیه السلام اخوا ودرولي او کاندی کنل وه او د هغې په غاړه یې ودرولي یو کس به راځئ نو چې هغه به لاړ په دې کې د دوی چې کوم هغه مشر نو هغه ورته وویل چې دا اسلام قبول کړي په دې کې خیر دی که دغه نه کوئ د خپل ماشومان او دا تفصیلي واقعه به راځي د خپل ماشومان زنانه دا به موږ مړه کړو نو جنګ ته به وزګار شو نو هغه دوی نه منله ویل ښه موږ خپل ماشومان زنانه په خپله ولې وژنو وی اسلام قبول کوي اسلام خو موږ نه قبلو دا جنګونه په دې باندې دي موږ اسلام نه قبلو نو بیا هغه وی د دوی سره مقابله ګرانه ده مسلمانانو سره نو چې کله یو کس به یې راویسته او اخوا به بوته هلته علي رضی عنه دا کسانو ته ولاړو دا څټ به یې ووهه هغه به کته په دې کنده کې لګېده جو هغه به پاتې شو بیا به بل ته آواز وکړو چې راځئ
جو هغه یو څو کسان چې بوتلون دي کسان نه مشر د تاسو کې دا چرته ځي هغه سادهګان خلک وي چرته ځي بیا واپس راغی هغه نه لاړ کنه او دا ټول زمونږ په نمبر به اوس موږ وجني چې څه وجو هغه ولا وجله کوم چې هغه ښځې او ماشومان دا پاتې شو او بوډاګان ځای که نه ځای واته دا داسې حرامیان دي زه اوس هم د مسلمانانو سره چې کوم دی هغه بغض او حسد دی د دغه نصاراو د یهودو چې د دوی مشرانو زموږ مشران قتل کړي دي زموږ نه ځمکې اخیستې موږ یې ویستلي نو خیبر چې کوم دی په هغې حمله وکړه بیا هغه ونیو دغه خلق بیا دهقانان کړه که پاتې کېږئ اول یې دغه چل کړی و بیا وروسته یې شړلي نو دا په نیمه موږ له دا ځمکې کوئ دا ځمکې به موږ له په نیمه باندې کوئ نیم فصل به تاسو دی نیم به موږ له راکوئ دهقانان شو بیا چې کله عمر تانهو راغی دا خلیفه جوړ شو نو یې سیده ځای دي نه شام ازرعات ازرحا دا علاقې چې وي هغې ته یې وشړله نو یو وخته پورې دا محکوم و وروسته چې کوم دی څه موده پس بیا مسلمانانو په منځ کې اختلاف راغی او غفلت پیدا شو نو په 15 ساعته کې بیا جنگونه شروع شو صلیبي جنگونه او په هغې کې بېشماره مسلمانان شهیدان شو د هغې نه وروسته چې لبه ګرمه شوه نو تر اوسه پورې لا چلیږي او په تمامې دنیا کې چې د ټول نه ذلیله قوم چې دی هغه مسلمانان دي هغو یهود او نصارا چې کوم دي هغو غالب دي او چې چېرته مغلوبه دی نو هغه مسلمان دی په تمامې دنیا کې نو دغه د دې یو پس منظر نو چې دا پس منظر یاد شي نو علاوه د دې آیتونو په مطلب باندې سړی پوه شي نو دلته وایي چې وایذا اخذنا میثاقکم او هر کله چې موږ واخیست تاسو نه کلک لوځه لا تسفکون دماءکم چې تاسو به نه تویوئ خپلې وینې یعنې د یو بل وینې خپل لونه به نه وژنئ په ناحقه ولا تخرجون انفسکم من دیارکم نه به وباسئ تاسو یو بل د خپلو کورونو نه تاسو خو یو قوم والا یو یهود د یو بل رونه نو یو بل وجنئ هم او یو بل د کورونو وباسئ هم ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون او حال دا دی چې تاسو ګواهان وئ په دې خبره باندې چې په تورات کې دا حکم شته او موږ ته معلوم دی دا حق دی ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو هغه خلق یې تاسو وجل یو بل وتخرجون فريقا منکم من دیارهم تاسو به ویستله یوه ډله ستاسو نه د خپلو کورونو نه هغه دا و چې د دوی یهود به او د هغه خپلو دوستانو سره به ملګري وو نو کله به چې د دې اوس او د خزرج جنګ جوړ شو جنګ به جوړ شو نو دا یهود به هغه د خپلو دوستانو سره ودرېده چې جنګ به کېده نو بیا به دغه یهود لګېده هغه خپل یهود چې وو هغه بلې ډلې سره به چې ولاړ نو هغه به یې وجل هم او په قید کې به یې هم راوستل دا دغه دي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان نو تاسو مدد کوو د یو بل علیهم د دو خلافه دغه یهودو خلاف د خپلو نسبیانو خلاف بالاسم والعدوان په ګناه او په زیاتی سره په ظلم سره و یاتوکم مسارا کو چې ترابغ له تاسو ته قیدیان چې دغه یهود به هغه بلې ډلې قیدیان کړه هغه به راغله نو بیا تفادوهم تاسو به د هغې نه فدیه ورکړه هغه به تاسو خلاص کړه وهو محرم علیکم اخراجهم او شان دا دی حال دا دی چې حرامو په تاسو باندې حرام کړی شوي په تاسو باندې ویستل د دوی د خپلو کورونو نه فتؤمنون ببعض الکتاب تاسو ایمان راوړئ په بعضې کتاب باندې چې فدیه ورکوئ او قیدي پرې خلاصوئ وتکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضې حکم نه چې هغه خپل یهودیان تاسو وجدئ هم او کورونه یې وباسئ هم نو په بعضې کتاب باندې عمل کوئ په بعضې نه انکار کوئ کفر کوئ فما جزاء من يفعل ذلك منكم څه د بدله د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي في الحیات الدنیا مگر شرمندګي په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب په ورځ د قیامت به دوی واپس کړي شي هغه سخت عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون انا دی الله پاک دا خبر دا اعمال نه چې تاسو کوئ اولئک الذين اشتروا الحیات الدنیا بالاخره دا هغه کسان دي چې دوی اغسته دي ژوند لړن بالآخرت په مقابله د آخرت کې آخرت خاص کړل دی د هغې په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړل دی نو فلا يخفف عنهم العذاب نو سپک به نه کړی شي د دوی د عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره امداد وکړی شي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت سبحانك